ګوتې سټل د خوراک نه وروسته ګوتې سټل دا مستحب طریقه ده. ګوتو سټلو نه پس د ګوتو مسه کول، صفا کول په تولیا، قدم وغیره سره دا بیا جایز دي. چې ودې سټلې د هغې نه پسې بیا څه کا مسه که په تولیا، ټلې پیپر، پنډو پورې، خپو پورې، لاسو پورې، دا مخکې روایت روان دی په آخر کې پرې پورې بیا صفا مګل صفا کول دا بیا صحیح دي. نو دا یو څو څیزونه په دې باب کې ذکر کیږي او د هغې دپاره احادیث مبارکه راوړي. خوراک په دریو ګوتو مستحب دی، د خوراک نه پس د ګوتو سټل مستحب دي، او دغه شانتې د پلیټ او د لوښي سټل دا مستحب دي. کمه نوړی پرېوته ښکته ابه راوچتی د هغې نه به شګې خاورې څه پورې نښتې دي د خوراک قابله پاتې شوې ده دا به بیا خورې. او دغه شانتې چې ګوتې دې وسټلې د هغې نه پسې بیا په څه پورې پاکول دا سري جایز دي. اولنی روایت د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د نبی علیه الصلاة والسلام د تره د زوی نه دی چې نبی علیه الصلاة والسلام به د خوراک نه پس چې نو دا ګوتې سټلې. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل اذا اکل احدکم طعاما یو کس په تاسو کې خوراک خوري فلا یمسحو دا ګوتې په څه پورې مسکۍ نه پاکۍ دي نه حتی یلعقها او یلعقها تر دې پورې چې دا ګوتې په خپله وسټي یا په بل چا باندې وسټي. او د دې وجه او حکمت مخکې په بل روایت کې را روان دی. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې تاسو ته څه پته ده چې د برکت ستاسو دپاره په کم خوراک کې دی. کله کله د برکت هغه ذرات پرې ګوتو پورې نښتي او ته ورشې په څه پورې پاکې یا لاسونه ډایرکټ وینځې د سټلو نه مخکې نو د برکت هغه ذرات تا چې دی نو ښکته ضایع کړل. نو په دې وجه به یا په خپله وسټي که په خپله یې نه سټي په بل څیز باندې وسټوه، بچی دې دی، شاګرد دې دی، څوک ستا نه کرکه نه کوي، په هغه باندې وسټه، خو د برکت هغه ذرات چېرته ځمکې طرف ته ضایع نه کړي. رسول الله مبارکو فرمیل چې د لاسونه مه مسه کوئ، ګوتې مه مسه کوئ حتی یلعقها تر دې پورې چې څه کي دی را ګوتې وسټي په خپله او یلعقها یا په بل چا باندې وسټي. نو د سټلو د ګوتې سټل دا چې دی نو دا مستحب طریقه ده. علامه ابن حجر رحمت الله علیه فرمایي چې په غیر د سټلو نه ګوتې انزل دا سري دا ممنوع دي، دا منع دي، ځکه د برکت د ذراتو په دې کې پته نه لګي. دا بل روایت دی د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نه چې نبی علیه الصلاة والسلام به د خوراک نه وروسته ګوتې وسټلې. وعن جابر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیه الصلاة والسلام امره بلعق الاصابع والصحفه، رسول الله مبارک حکم کړی دی بلعق الاصابع د ګوتو په سټلو باندې، والصحفه او دغه کاسې دغه پلیټ په کم لوښي چې خلک خوراک خوري د هغې د سټلو نبی علیه الصلاة والسلام حکم کړی دی. او بیا رسول الله مبارک د هغې حکمت هم بیان کړی دی، حکمت هم بیان کړی چې دا ولې تاسو را ګوتې سټئ، دا کم پلیټ کې تاسو خوراک وکړئ دا هم سټئ، حکمت یې څه دی. وقال نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکه، ځکه تاسو را پته نه لګي چې ستاسو په کم خوراک کې برکت دی. اوس کیدای شي چې د برکت ذرات د پلیټ پر یخ کي او ته بیا ضایع کړې. د برکت ذرات هغه وي چې کم ستا په ګوتو پورې نښتي دي دا تاسې ضایع نه کړې. او بل روایت کې دلته د نوړۍ مسله راځي د لقمې چې پرېوته راچوتې کې کیدای شي د برکت والا نوړۍ دغه دا ځمکې ته تا پرېښوده، دا د شیطان خوراک ته شیطان ته مه پرېږده. نو نبی علیه الصلاة والسلام د دې حکمت هم چې دی نو دا بیان که چې هېڅ پته نه لګي چې په کم خوراک کې ستاسو دپاره برکت دی نو ګوتې به وسټئ. او په دې باندې اوس دا د نوي رڼا خلک هم وایي دا ګوتې سټئ، پخوا به خلکو به د چمچو باندې خوراکونه کول اوس یې نه کوي. ځکه دې وایي د خوراک سره د دې ګوتو نه چې کوم دی یو خاص قسمه هغه رطوبت لونوالی راوځي چې په ګوتو باندې خوراک کوي نو د دې نوړۍ سره هغه لونوالی شامل شو نو هغه انسان په هاضمه کې چې دی نو دا کار ورکوي. نو څه لونوالی د دې نوړۍ سره لاړ شي او څه به دې ګوتو پورې نښتی نو چې وروسته یو انسان وسټي نو د دې انسان د خوراک په هضمولو کې لوی معاوني. نو چې ته په چمچ خوراک کې نو هغه خو لا نړل د نوړۍ سره او دغه شانتې ته ګوتې راوالی او په څه پورې مسه کې په تولیه پورې ټلې پیپر پورې یا یې وینځې او ته یې ونه سټې
نو د هغې نه خو ته څه شوې محرومه پاتې شوې او دا هم د رسول الله مبارک هم فرمایل چې کېدای شي دغه ذراتو کې برکتي نو دا به انځې نه سپاکی به یې نه تر څو پورې چې تا سټلي نه د سټلو نه پسې بیا څه کا وینځه او بعضې خلک وایي چې یاره دا د هیرس علامه ده خوراک ډېر شی پروت دا ګوتې سله سټې نو علامه عیني رحمت الله علیه چې دی نو په دې باندې ډېر سخت رد کړی دی چې دا خلک جاهلان دي دا خو انسان نه تکبر ختموي دا ګوتې سټل دا په انسان کې عاجزي راولي تکبر ختموي په دې وجه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ګوتو سټلو حکم کړی دی او د کاسې د سټلو هم کم کړی دی اوس دا مسله باقي پاتې شوه چې دا ګوتې د سټلو طریقه سره نو موږ وایو چې عموما رسول الله مبارک په څو ګوتو خوراک کړی په دریو باندې کړی دی نو هغې کې اوله چې دی نو د منځ دا ګوته سټل دا او بیا ورپسې د شهادت دا ګوته سټل او بیا اخر کې دا غټه ګوته سټل دا په دې دریو ګوتو خوراک خلک یې ګرک نو منځۍ ګوته اول سټل ورپسې دا بله علامه عیني رحمت الله علیه د دې حکمت دا بیان کړی دی چې یاره دا اوله ککړه پرې خوراک باندې را منځۍ ګوته شي بیا ورپسې دای نو دا بله بیا لنډی که نو لږه ککړه شوي دی نو په دې وجه باندې اول دا منځۍ بیا را ورپسې بیا را ورپسې را غټه ګوته په دې طریقې سره دې سټل دا سری لازمي دي محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي